أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. نانی درس کی ان شاء اللہ العزیز سورۃ النساء پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 22 آیات نمبر 155 و آیاتونه چې د ناغه ویل کیږي. مخکې هم چې نو هغه د یهودو خباثت د هغوی عهد شکني د هغې ذکر ولو او دلته هم وس مزید الله پاک د هغوی چې نو هغه دغه بد عادتونه هغه ذکر کوي. نو الله جل جلاله فرمایي فبما نقضهم پس په دې وجه چې دوی ماته کړي وه میثاقهم وعده خپله یعنې دوی د وعدې خپلې وعدې په ماتولو په وجه وبکفرهم بالله او په وجه د دې چې دوی انکار وکړو د الله د آیاتونو نه وقتلهم الانبیاء او په وجه د وجلو د پیغمبران د دوی چې د دغې لعنت او پټکار مستحق شولو نو د هغې دپاره دا وجې وې دوی دې ګناهونو ارتکاب کړو ځکه وله الله دغه سزاګانې چې دی نو هغه ورکړلې. نو یو ډول چې دوی به د عهد د سره چې دی نو هغه د لوظ د عهد پیمان خیال نه ساتو. بیا حضراتو لیکلی دی چې د عهد نه مراد څه دی. نو بعضې حضرات وی څنګه چې صورت بقره کې تیر شو چې د عهد نه مراد هغه لوظ دی چې کوم په عالم ارواح کې ټول انسانانو کړو الستو بربکم قالوا بلا نو ټول اووی چې او تو زمونږ رب یا الله موږ به دنیا کې ستا د حکم مطابق خپل ژوند تیرو. دویم دا دی چې دوی هر پیغمبر چې خپل هر امت چې د خپل پیغمبر سره کم لوظ کړی د پیغمبر کلمه ویلي لکه څنګه چې موږ دا کلمه ویلي د لا اله الا الله محمد رسول الله نو دې کې موږ دا لوظ کړی دی چې موږ به د الله جل جلاله چې د احکاماتو مطابق او د حضور علیه الصلاة والسلام د سیرت متعلق خپل ژوند تیرو. نو دغه شان دوی به د خپل پیغمبر سره دغه عهد و هغې مات کړو. بعضې چې نو هغه دا وایي چې د عهد نه مراد دا دی چې دوی سره به د دوی پیغمبرانو چې نو د عهد او لوظ کولو چې زموږ نه وروسته به یو پیغمبر راځي چې د هغه به اخرنی پیغمبر وي محمد رسول الله نو تاسو په هغوی باندې ایمان راوړئ. بعضې چې دی نو هغه دا ذکر کړي چې د دې نه د پس عهد او لوظ چې دی نو هغه مراد دی لکه سړی په آپس کې یو بل سره چې دی نو هغه لین دین کوي په دغې لین دین کې چې دی کم عهد او لوظ وکړي نو دغه لوظ نو دوی به دا لوظونه چې دی نو هغه به یې ماتولو. بعضې حضرات وایي چې لنډه دا چې د دې نه دا ټول مراد کیدی شي دوی د دې کې د یو شیز چې نو هغه هم پاسداري نه ده کړې. نو عهد لوظ دا چې نو انتهایی اهم شیز دی او د لوظ پاسداري چې دی نو هغه دا د ایمان د علامتونو نه ده. کم کسان چې دی نو هغه لوظ نه پوره کوي نو دا د منافقت د علامتونو نه. حضور علیه الصلاة والسلام فرمایي حدیث مبارکه مفهوم دی آیت المنافق ثلاثه د منافق آیتونه د هغه نښې علامتونه درې دي. اذا حدث کذب کله چې دی نو هغه د خبرې کوي نو دروغ وایي و اذا وعد اخلف او کله چې دی وعده وکړي نو په هغې کې خلاف ورزي کوي و اذا اؤتمن خانه او کله چې ورسره څوک څه شی امانت کړي نو په هغې کې خیانت کوي. یا دغه شانتې حدیث مبارکه کې راځي الله پیغمبر فرمایي لا ایمان لمن لا امانت له ولا اسلام لمن لا عهد له. د هغه سړی ایمان معتبر نه دی چا کې چې امانتداري نه وي او د هغه سړی ایمان اسلام نه دی معتبر چا کې چې د لوظ چې دی نو هغه نو پاسداري نه وي څوک چې د خپل لوظ خیال نه ساتي. نو الله وایي فبما نقضهم میثاقهم دوی به دغه وعدې لوظونه چې دی نو هغه به یې ماتولو وکفرهم بآیات الله او د الله د آیاتونو به انکار کولو وقتلهم الانبیاء او دوی پیغمبران چې نو هغه وجل بغیر حق په نه حق سره نو مطلق پیغمبر وجل چې نو هغه خو جایز نه دی نه حق دی
او بیا خصوصا چې کله یو سړی د چا خیرخوا وي او هغه پیغمبر چې هغه معصوم عند الله د من جانب الله د الله طرف هغه معصوم هم وي ګناه چې نه هغه د پیغمبر هم نه نو دوی به دغه پیغمبران چې نه هغه په ناحق قتلولو نو دوی به دغه پیغمبران چې نه هغه به قتلولو روایتونه کې راځي وای د دې یو علاقه وه په هغې علاقې کې چې نو هغه 43 قومونه آباد ول او هر یو قوم قبیلې ته الله رب العزت چې نو هغه جدا جدا پیغمبر ولیږلو دوی په یوه ورځ باندې هغه 43 پیغمبران چې نو علیهم الصلاة والسلام هغه شهیدان کړلو او یو سل او یا کسان چې نو د هغوی متبعین او صحابه ول هغه چې نو هغه هم دوی شهیدان کړلو په دې وجه چې هغه چې نو هغه د دوی د مرضۍ متعلق چې نو هغه خواهش متعلق به برابر نه نو دوی به کول نو الله وی دا وسنی دا خبرې نه دي دوی پخوانه چې نو هغه داسې بدبخته قوم دی ندی چې نو هغه دا بدبختی دا د دې سره چې نو هغه ګلې شي ده وقتلهم الانبیاء بغیر حق وقولهم قلوبنا غلف او دویم دی کې چې نو هغه ضد ډیر زیات دی کې چې نو هغه ضد دا انتها درځو چې کله ته د الله پیغمبر را لو دعوت ورکو نو دی وی زمونږ زړونو باندې پرده ده زمونږ زړونه چې نو هغه د خپل مذهب نه ما سوا چې نو هغه بل یو شی نه غوړه کوي نو زمونږ زړونه د خپل مذهب د خپل دین نه چې نو هغه ډک دي په هغې باندې چې نو هغه اوس پرده را خوره ده ستاسو وینا چې نو هغه تاسو که کوئ العیاذ بالله آسی بلیږئ مونږ منو چې نو هغه نه نو ځکه الله وی وقولهم قلوبنا غلف او په دې وجه چې دی ویل چې نو هغه زمونږ زړونو باندې پرده ده الله وی دا خبر نه دی بلکې بل تبع الله علیها بکفرهم اصل خبره دا ده چې د دې پرړونو باندې الله رب العزت چې نو هغه مهر جباریت وهلی دی دغه مهر جباریت په وجه باندې فلا یؤمنون دی ایمان نه راوړي الا قلیلا مگر لږ کسان نو هغه لږ کسان لکه عبدالله ابن سلام او دا هغه مرګري چې دوی چې نو هغه ایمان راوړو نور اکثریت د دې چې نو هغه ایمان نه راوړي وجه دا ده چې د ګناهونو کې دومره انتها درجې د چې نو هغه رسېدلی دي چې د هغې انتها درجې ګناهونو په وجه باندې الله جل جلاله د دوی نه چې نو د ایمان د چې نو راوړلو هغه ماده چې نو هغه یې وله سلب کړله هغه یې وله چې نو هغه ختمه کړه د دې وجې نه ویلی کېږي چې د ګناه کې دومره پختګي ګناه کې چې نو هغه دومره وخته پورې ګناه کول نه دی پکار چې سبا د پاره انسان چې نو هغه زړه دومره چې نو هغه پوخ شي د ګناهونو کې دومره حد ته چې نو هغه ورسي چې الله رب العزت د دنه ته توبې هغه صلاحیت چې نو هغه سلب کړي دیو جنا چې کله انسان نه ګناه صادر شي نو یې پکار دا ده چې د ګناه د صادرېدو نه وروستو زر چې نو هغه الله پاک ته توبه وباسي چې کله دی الله پاک ته چې نو هغه توبه زر وباسي نو دغه توبې په برکت سره الله جل جلاله چې نو هغه د انسان ګناه دا چې نو هغه معاف کی او چې کله ګناه معاف شلو نو بیا به دغه انسان دنیا ژوند چې نو هغه به هم خي او د آخرت ژوند چې نو هغه به هم خي بیا مزید الله جل جلاله چې نو هغه فرمای ویری چې نو هغه دغه نه اورستو بیا چې نو هغه بل وجه وبکفرهم وقولهم على مریم بهتانا عظیما دی چې نو هغه دغه لعنت وجه یو بل دا هم چې دی به کفر کولو او د دې سره چې نو هغه په بی مریم باندې په هغې باندې بهتان هم لګولو عظیما ډېر لوی اوس دغه ډېر لوی بهتان چې نو هغه سولو سورت مریم چې نو هغې مکمل وضاحت چې نو هغه کړی دی حضرت مریم دا چې نو سورت ال عمران کې هم د دې څه حصه تېره شوې وه خو د دې چې نو هغه والي صاحب هغوی په وجه نو عمران بن ماسان رحمه الله رضی الله تعالی عنه هغه د نو د بیت المقدس امام ولو بیا چې نو هغه وفات شولو د هغه زامن یو زوی چې نو هغه لیکلي تفاسیر چې یو زوی و هارون او بیا هغه هم وفات شو دغه شانتي بیا د هغوی چې نو هغه دغه لور مریم بیبي چې نو هغه وشوله بیا دغه چې نو هغه کفالتو د حضرت زکریا علیه السلام چې نو هغه وکړو تفصیل سره تېره شوې وه ځکه چې نو هغه د مریم ترور حمنا بنت فاقوزه دا چې نو هغه د مور د طرفه چې نو هغه خور و تروري وه دا چې نو هغه په حضرت زکریا علیه السلام باندې واده وه
نو دی ول چې نو هغه تربیت وکړو دا چې کله رالویه شوله او ځوانۍ ته ورسېدله نو دی چې نو هغه د ځوانۍ نه وروستو فاتخذ من دونهم حجابه دا چې نو هغه د خلکو نه مکان شرقي طرف ته چې نو هغه لاړه غسل کولو ځان ته چې نو هغه پرده وکړله غسل چې نو هغه کله وکړلو نو د غسل کېدلو نه وروستو الله جل جلاله چې نو حضرت جبرئیل علیه السلام پسې راولېږو فارسلنا الیه روحنا فتمثل لها بشرا سویا هغه د یو خوبصورت انسان ځوان چې نو هغه په شکل کې رالو اوس کله هغه رالو نو بیبي مریم وی چې یار تو خو رالی تو هسې نه چې نو هغه د دې انسان چې دې ځای ته په ما پسې دی رالو کېدی شي د ده چې نو هغه اراده خطا وي نو هغې ورته قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیه که چېرته تو نیک انسان نو زه د الله سره پناه چې نو هغه غواړم ما ته چېرته رانږدې نه شي نو حضرت جبرئیل علیه السلام ورته وی قال انما انا رسول ربک زه خو ستا د رب چې نو هغه رسول استازی فرشته یم لاهب لک غلاما زکیه الله راته وی چې لاړ شه او دې له چې نو هغه یو بچی ورکړه دې له چې نو هغه بچی چې نو هغه اسباب ورته پیدا کړه نو دې ورته بیا وی قالت ان یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیه زما به څنګه چې نو هغه بچی کېږي د بچي کېدو دپاره خو چې نو هغه دوه ذرایع دي یو نکاح دی او دویم زنا ده نو دی وی ان یکون لی غلام زما به څنګه چې نو هغه اولاد کېږي ولم یمسسنی بشر ماله خو لا په نکاح په جوړ باندې وسه پورې چا لاس نه دی راوړی یعنې زه خو د چا په نکاح کې یم نه ولم اکو بغیه او نه چې نو هغه زه بدکار یم نو هغه فرشتې ورته وی قال کذلک قال ربک وهو علی هین الله دا فیصله ده او الله دا فیصله چې کوم وشي نو هغه کېږي او دا الله ته ډیره اسانه ده ولې د څه لپاره لنجعله آیة للناس ورحمة منا د پاره د دې چې مونږ دا د خلکو د پاره یو نښه وګرځو د خلکو د پاره چې نو هغه یو ذریعه چې نو آیات او رحم یې وګرځو ځکه د وخت پیغمبر چې نو هغه به جوړېږي بیا دغه نه وروسته جبرئیل امین چې نو هغه ورته ګریبان کې او یې چې نو په لستوڼي کې ورته پوکې وکړلو د هغې سره د دې چې نو هغه حمل وشولو فجاءها المخاض الى جذع النخله بیا د ولادت چې نو هغه وخت رالو نو چې کله دا رالو د شا هلته چې نو یو سیټ ته جدا چې نو هغه لاړه هلته د کجورې یو وچه ونه وه هغې ته یې ډډه وواله او په هغه ځای کې چې نو افسوس یې وکړو یا لیتنی متو قبل هذا وکنت نسیا منسیه هی افسوس چې دا ورځ مې لیدلې هم نه وي بعضې کله ته اکثر انسان ته یو ډېر لوی دک او تکلیف ورسي دی چې دې ورځې نه مخکې مړ وی جو ښه به نو دی وی چې نو هغه د دې نه مخکې زه مړه وی یا چې نو هغه بالکل هېره کړی شوی د سره مې دا لیدلی نه الله جل جلاله فرشته راولېږه وی دې د خوشخبري واوره الله تحزني قد جعل ربک تحتک سریه مخه به کېږه الله رب العزت وګوره ستا خپو سره چې دی نو هغه چینی راځوړنده کړي او دغه شانتي ځان ته دغه کجورې نه څانګه راښکته کړه دا وړقو دنیا شي کجورې چې دی نو هغه به د الله پاک درکړي نو کم الله دې د وجې ډډې نه د وجې تنې نه چې نو هغه کجوري ورکولی شي نو هغه الله د هغې ښځې نه چې د هغې چې نو واده نه یې کړی د هغې نه بچي چې دی نو هغه هم ورکولی شي لکه څنګه چې صورت ال عمران کې تیر شو الله رب العزت وی ان مثله کمثل آدم د عیسی علیه السلام چې نو هغه د پیدایش طریقه داسې ده لکه څنګه چې د حضرت آدم علیه السلام آدم علیه السلام الله پاک چې نو هغه د څه نه پیدا کړو بغیر د مور و پلار نه نو دلته چې نو هغه عیسی علیه السلام خو مور شته یو سبب شته او دویمې نشته پلار نشته نو دا کومه غټه خبره ده بهرحال نو دې چې کله دغه ماشوم چې نو هغه وشولو نو دا بیا د هغه ځای نه را روانه شول خپل خلکو ته چې نو هغه راله اوس خلکو چې کله ولیدله نو یا اخت هارون ما کان ابوک امرئ سوء وما کانت امک بغیه دا د لاسې چل وکړو ستا خو چې نو هغه پلار هم ډېر نیک سړی د بیت المقدس چې نو هغه امام پیشوا خطیب تیر شوی دی مور چې نو هغه دې هم نیکه ښځه وه نو دا تا چې نو هغه څنګه دا کار وکړلو فاشارت الیه نو د هغې حضرت عیسی علیه السلام ته اشاره وکړم زه خبرې نه کوم الله طرفه په ما چې نو هغه پابندي نه خبرې چې نو هغه زما دا زوی به کوي صفایي به دی پیش کوي که زه ډېره صفایي پیش کړم خو تاسو به زما خبر چې دی نو هغه نه منئ نو چې کله دوی دغه وکړله
قالو کیف نکلم من کان فی المهد صبیه. نو دوی دا څنګه کېدی شي د ورځې یا د 2 ورځو ماشوم چې دی نو هغه د په زنګو په غېږ کې چې نو هغه خبرې وکړي. الله رب العزت ورته حضرت عیسی علیه السلام گویا کو قال انی عبدالله آتانی الکتاب. زه الله رب العزت بنده یم. ګوره د یاد ساتئ په وړوکوالي مې خبرې وکړې خو خدای به رانه نه جوړوئ. زه د الله بنده یم. دا زه چې څه کوم د الله په حکم باندې کېږي. آتانی الکتاب الله به ماله کتاب راکوي. وجعلني نبیه الله زه چې دی نو هغه نبي جوړ کړی. وجعلني مبارکا اینما کنت زه چې کوم ځای هم یم هغه ځای به په ما باندې بابرکت وي. و اوصاني بالصلاة والزکات ما دمت حیه. الله رب العزت ما ته د دې خبرو چې نو هغه حکم را کړی دی. نو دا ټولې خبرې دا چې نو هغه دې ته معلومې هم شولې. دی به د دغې باوجود بیا هم ویلو چې الیاذ بالله عیسی علیه السلام خو تاسو وایئ چې پیغمبر تسلیم کوي. ما خو دې خبرې ته چې نو هغه جوړ نه یو چې عیسی علیه السلام چې دی نو هغه الیاذ بالله حلال دی که نه. هغه چې نو هغه خو الیاذ بالله غلط دغه نه چې نو هغه پیدا شوی. نو ځکه الله وایي د دې د دغې خباستونو په وجه موږ په دوی باندې لعنت وکړل او دوی مردود کړل. الله دې موږ د دې نو ابد بختۍ نه وساتي. فبما نقضهم پس نو هغه په دې وجه فبما په سبب د هغې نقضهم چې ماته کړله دوی میثاقهم وعده خپله وکفرهم او په وجه د انکار د دوی بآیات الله د الله د آیاتونو نه وقتلهم الانبیاء او په وجه د دې چې قتلول به دوی پیغمبران بغیر حق په نه حق سره وقولهم او په وجه د وینا د دوی قلوبنا چې زمونږ زړونه غلف په پرده کې دي. بل طبع الله بلکې مهر لګولی دی الله تعالی علیها په دوی باندې بکفرهم د دوی د کفر په وجه فلا یؤمنون الا قلیلا پس دوی ایمان نه راوړي مګر لږو وبکفرهم او په وجه د کفر د دوی وقولهم او د وینا د دوی علی مریم د مریم باندې بهتان د بهتان عظیما لوی. فبما نقضهم اصل کې بریکټ دغه معنی سره شي نو بیا به معنی من تاسو په آسان پوه شئ. فبما نقضهم لعنا فبما نقضهم لعنت کړو موږ په دوی باندې د دوی د وعدې د ماتولو په وجه وکفرهم بآیات الله او په وجه د انکار د دوی د الله د آیاتونو نه وقتلهم الانبیاء او په وجه د وجلو د دوی پیغمبرانو لره بغیر حق پنه حق وقولهم قلوبنا غلف او په وجه د دوی چې دوی به ویلو زمونږ زړونه په پرده کې دي. بل طبع الله بلکې الله مهر لګولی دی علیها په هغې باندې بکفرهم د دوی د کفر په وجه فلا یؤمنون پس دوی ایمان نه راوړي الا قلیلا مګر لږو وبکفرهم او په وجه د کفر د دوی وقولهم او د وینا د دوی علی مریم د مریم په باره کې بهتان د بهتان عظیمه لوی.